بسم الله الرحمن الرحیم. زه عتیب علي محمد بړیڅې نن د جولای د میاشتې 30 تاریخ دی د پنجشنبې ورځ او د ماپښین 1:30 بجه کېدونکې ده. د بارانو پر حواله چې پرون کوم مجلس ما کړی و تقریبا ټوله قریب هغه رقم سوله لکه څنګه چې موږ ویله دی به ویډیو کلیپس په سوشل میډیا کې دا لیدلی وي او د نن وریځې مجموعي طور هغه رقم نه دي لکه پرون او اوړ مورد چې وې د نن وریځې تر هغو کمزوري دي. په کوټه کې نن د باران هیڅ امکان نشته، سبا هم نشته. بیا په مخ د 20 تاریخ سبا انشاءالله بیا د باران مجلس کوو. فلحاله په آرامه سره کښېنئ او په کوټه کې نن د هواو سپیډ کم مګر کله کله څه زیات سي او 50 ته هم ځان ورسي. پښین خانوزي تر مسلم باغ پورې دا موسم نن د کوټې په رقم دی چې بارانونه به نه او هواوې به په دغه درمیانه سپیډ باندې چلیږي. کله سیف الله کې باران روان دی، پرون او برې به ډېر سوی او نن هم سته خو څه کم دی، خو بیا هم سته. ژوب کې هم باران به سوی او پرون خو به ډېر زیات سوی او نن هم سلسله د بارانو روانه ده، مګر نن د 6 بجو بعد به شاید د ژوب باران هم ودرېږي. هواوې هلته هم نن نرمل په کم سپیډ د 20 د 30 تر مابین به چلیږي. برشور، چمن، ګلستان او دلا خان په دا خوا کې هم نن تقریبا د باران امکان نشته. په زیارت بولان په دا علاقو څه باران کیږي لیکن کم. په سوي کې به هم باران سوي نن تقریبا او نور هم کم به په سوي کې باران رواني او خصوصا نن د شپې ناوخته د 1-2 بجې خواته به هم څه سپک باران په سوي کې وسي او په سوي کې د هوا سپیډ هم کم د 50 تر 10 سپیډه پورې به وي. په ارنایي کې ښه بارانونه سوي دي او نور به هم ښه باران وسي. دا نن د شپې هم په ارنایي کې باران بلکې تر سبا سهاره پورې په وقفه به انشاءالله په ارنایي کې باران روان وي. سنجاوي هم دغسې، دوکۍ هم دغسې، لیکن د دوکۍ او د سنجاوي بارانونه زیات نه دي. ډورلۍ کې به هم زما اندازه دا ده چې نن به هم ښه باران سوي او دغه رقم د نن تر ماښام پورې هلته هم د بارانو چانس موجود دی او بلکې کیږي انشاءالله، لیکن درمیانه دي. هواوې هم تیزې نه دي، په کم سپیډ د 20 تر مابین به چلیږي. کولو بارکان هم باران سوی دی او تر 5 بجو پورې به انشاءالله مزید هم کم باران روان وي. ډیره بوکټي کې هم دغه رقم کم بارانونه روان دي. موساخیل کې ښه بارانونه سوي دي او اوس هم روان دي. خبره ته کومه چې یو د ژمي وریځې یو دغه وریځې دی لکه دا اوس دا د وسې وریځې د دې په باره کې چې کوم مجلس کوم دا ګارانټیډ نه وي، په دې باندې بروسه نه وي. دا وریځې د نږدې سره ډېر د بوږې اخیستي، دا جمپونه ډېر خوري، کله دلته کله هلته، کله ګورې ډېره غټه وریځې، بیا چې ګورې ګنټه بعد تحلیل بیا شی نه وي. دا رطوبات هم دغه رقم نو په دې کې زموږ دا پیشنګویانې پر 50% یعنی پر نیمه غلطي کېدلی شي. نو په دې باندې چې ته کله د زموږ مجلس چاته کوي هم ډېر غټ مه پوهیس لکه پخوا. په ژمي کې بیا چې هر څومره خوندور مجلس کوي سته په دا ګرمي شپو کې څه خیال کوي دا وریځې هغه رقم په باور نه وي. دا نور چې کوم د ماهرین فلکیات دي هغه ګسن محتاط دي، دونه مجلس اسلام نه کوي لکه دا زه چې کوم. زما دستې پر رقم ساده سړی یم، بس هر څه چې مولي دغه وایم که زما دپاره هم بهتر و چې ما څه کله چې نیولی دا شارو چې ما کوم تفصیل بیان کړي نن دستې سبا دستې بل سبا 20 تاریخه دا مجلسونه نه وي پکار. خپل هغه ایمیج خلک بحال ساتي او دا رقم مجلسونه نه کوي. زما د بیا بل رقم د ډېر فالوورز دي 145,000 فالوورز دي، هغه کې بیا دا رقم دانې پکې ډېري چې دا دونه ډېرې پیشنګویانې وکړه په هغه چې لږ غلط سي نو پلتو راته لګوي لکه زنانې عجبه مجلسونه کوي. هغه ډېر ته یې لیدلي دي چې بیا ما باقاعده په هغو باندې پوسټونه هم لیکلي دي وغیره. فلحاله الله حافظ.